الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية أو علمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام طول پجم باندې درود شریف وایي اللهم صل علی محمد. ستاسو په وړاندې باندې د الله تبارک و تعالی د کلام سبا سما تلاوت کړه او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ما تلاوت کړ. طالبانو ستاسو مقام او مرتبه دا ډیره لویه ده. زه به ستاسو ته مختصر د قرآن او د قرآن عظمت او د هغې د شان باره کې به لږه خبر وکړم، بل د طالب علمۍ د دې مرتبه او رتبه او مقام چې دا څومره لوی دی. بچو چې د طالبګرۍ په دوران کې سړي نه سړي ته پته نه لګي، د خپل طالبګرۍ پته او احساس هغه ته نشته. کله چې د دې قرآن نه او د احادیثو د درس و تدریس نه ته کټ شولې او بار معاشرې ته لړلې، نه تا ته به دا پته ولګي چې دا طالبګري څنګه وه. بیا به په دې طالبګرۍ پسې ډېر زیات ارمان کوئ چې کاش مونږ بیا یې ورځې په مدرسه کې ناست شوې او د خدای قرآن ته ناست شوې، قرآن مو زده کولې، خو هغه موقع به په لاس باندې نه راځي. نن مونږ تاسو ته دا موقع راغلې ده او په دې موقع نه مونږ فایده اوچته کوو، زیاته فایده ترې اوچته کوو. او خاص کر طالبانو خپل وخت دا خراب نه کو بچو. مونږ سره دا خپل وخت چې دی دا څه دی، دا امانت دی. ستاسو دا وخت دا یو امانت دی. ضیاء وخت په نه کوئ، وخت په نه خرابوئ، بې فضوله ټایم به نه پاس کوئ. حتی کې چې به مونږ طالبګرۍ کې وو په خپله باندې به چې جمعې ورځ شوه د هفتې سبق په مونږ ګردانه ځان له د جمعې په ورځ باندې به جامې وینځلې او د جامې وینځلو نه پس چې به ټایم میلاو شو نو مونږ به څه کول، مونږ به هغه هفتې هغه سبق اړو بچو. نه چې کله تاسو هم دغه شان د جمعې ورځ راشي او تاسو ته د هفتې سبق دا جمع شوي، تاسو د هغې دور وکئ، خپل مابین کې طالبان کینی او ویړي دا فس کې یو بل سره. بچو دغه طالب علم دا چې سبا مولا جوړیږي، قاري جوړیږي، د ده نه به یو دې خلکو ته ډېره نفع رسي، ډېره پیده به ورته رسي. او که کله د په طالبګرۍ کې وخت خپل خراب کو او ملګرستیا او بې فضوله خبرې کلامونه دا باندې وخت ضایع کو بچو، نو وروسته ستوماني بیا خلکو ته په منبر باندې کینې خبرې ولې نه ورځي، ځان ته کتاب مخې ته نیولي او د هغې نه بیانونه کې وخت یې ضایع کړي. او کله قرآن یاد کی نه بار معاشرې ته چې لړ شي نه ګیره وخورئ او غانې او بجانې او موبایل ګوري، دا ولې د طالبګرۍ احساس د سره نشته.
ځان کې به طالبانو د احساس پیدا کوئ او بیا به د الله تبارک وتعالی ډېر زیات لوی شکریا ادا کوئ چې خدایه یو لوی کلام ته د کېنولو چې ستا کلام دی د مخلوق کلام نه دی الله ستا کلام د خپل کلام ته دی مقبول کړي او کېنولي دی بچو تاسو چې دا کم طالبان ناست یې په دې کلي کوګاه کې کم چې موږ سره مسافر دي د تورغر دي کنډو فټي خانانو ډېر صابر د لرې لرې اطرافو طالبان دي په هغه کلو کې به لوی لوی خاندان والا لوی لوی انصاب والا لوی لوی مال والا چې هغوی سره به ډېر مالونه وي ډېر صاحب جایداد به خو خپل بچی به علم ته نشي وقف کولی نو بچو تاسو به خپل چې د کلام تناس یې نه روزانه به تاسو د الله شکر ادا کوئ چې یا الله لاک لاک ستا شکر دی چې خپل کلام ته د کېنولي په رنګ او په نسب ښکلي ښکلي خلک شته وي چې د مدرسه کې کېناسته یو 15 منټه ما ته راحت رالی او 15 منټه ما ته آرام او سکون رالی خو خدای دې کلام ته نه کینی بشو په دې به موږ د الله شکریا ادا کړو چې موږ د الله د ښکلي کلام ته د مخلوق کلام نه دی او د الله کلام دی هغې ته یې وقف کړي یو او خپله زندګي مو هغې ته وقف کړله نو دا وقف شده زندگی دا پا مونگا اسے نه خرابو دا پی پا زول تیرنو کو او بچو پا مدرسه کې با اول صرف نفس کلام ازدکول ندی چې تاسو قرآن ازدکه معاشره کې تاسو تخلق وی چې دا کاری دی او دا عالم دی دا مجود دی تجوید کړی دی نفس کاری پا نفس عالم باندې کو تا تاسو کوی چې دا عالم دی او تا دوی چې دا کاری دی خو ستا پې عمل نشته بچو په قرآن د عمل نشته د استاز ادب در کې نشته د مور ادب در کې نشته او د پلار ادب در کې نشته د مشر رور ادب در کې نشته په معاشره او په ورورولۍ کې دا شان یو مشر دی چې هغه ستا په ګاونډګرۍ کې پاتې کېږي ته د هغې ادب احترام نه کوې نو بچو دا قرآن ستا په کار نه راځي دا په کار راځي بچو بیا دا خو په کار نه راځي پکار به هغه کلام ستا راځي چې تا پې عمل وکړو او عمل دی ته وي چې د کلام کې ما ته دننه څه ویلي دي د مور ادب یې راته څنګه ښودلی دی د پلار احترام څنګه دی د مشر رور احترام څنګه دی د ګاونډګري سره به څنګه احترام کوم د هغه سره به کوم ادب او احترام به کوم هغه سره او که نه بالفرض د دې مدرسې نه مونږ وځو او بار لړ شو معاشره کې خلکو ته کنځلې کو نه خلک به بیا سوي چې دا طالب علم دی او دا مولا دی دا کاری دی بچو د یو کاری او د یو طالب علم د لاسه به هغه مدرسه او هغه تمام کاریان بدنامیږي کم کاری کې چې اخلاق نبوي رانلل اخلاق ته صحابه وبکې رانلل اخلاق ته تابعین وبکې رانلل اخلاق ته ائمه وبکې رانلل اخلاق ته محدثین وبکې ځان کې رانوستل اخلاق ته مفسرین و محدثین ځان کې رانوستل بچو دغه طالب علم جوړېدی نه شي د ټولو نه اول به تاسو ځان کې اخلاق راولئ چې کله کور کې یو مشري او فلاري د یو حکم اډر تاسو ته وکړي چې ورشه بچې د بازار نه د پلانکې څیز راوړی نه تاسو خبره منئ که نه منئ فلار چې خبر وکړي منو که نه بچو مور چې خبر وکړي چې ورشه دا کار وکړي نه مونږ هغه کار کو که نه کو کم بچی چې د مور خبره نه مني او کم بچی چې د فلار خبره نه مني نو هغه کو کاری ولې نه دی هغه عالم ولې نه دی هغه مور ته تنګه ده فلار ته تنګ دی مشر ورور ته تنګ دی کور ته ټول په لړزان دی بچو ځان نه به دا شانتې حافظان او عالمان نه جوړو ګورې مونږ به که مونږ ته څوک کنځلې کي که مونږ ته څوک سفیړې راکړي او که مونږ ته بدې ردې وایي په مونږ خشاک ولي تاسو به صبر کوئ تاسو به صبر کوئ تاسو به بدې ردې نه وایي چې کله د مشر یو حکم نی تاسو ته او تاسو ته یو دغه نی شوي د هغې نه به مخکېوالی نه کوئ او ځان نه به هغه شاګردان جوړ کې بایزید بستامي رحمت الله علیه دا د مور نه پلار یې وفات شو او دا مور ته وړوکې بچی پاتې شو بچو بایزید بستامي رحمت الله علیه هغه مور
راولګېد چې د دې بچي نه زه حافظ جوړوم، د دې بچي نه زه عالم جوړوم، او حافظ او عالم ته په دې وجه جوړوم چې معاشرې ته د خیر خور شي او معاشرې ته د څه جوړ شي، خلکو ته نه به ورسي، خلکو ته پیدا ورسي. نه په دې وجه مور رالګي او د هغه بایزید بستامي رحمت الله علیه نه حافظ عالم جوړي پړکوالي باندې مدرسې ته وقف کی. بچو مونږ تاسو خو ماشاءالله لوی یولا. بایزید بستامي رحمت الله علیه تاریخ چې ګوري دا ډېر وړوکوالي باندې مور مدرسې ته وقف کو، راولي د کاری هغه مدرسې ته سکی بیاي او کاری ته دی به تر هغې پورې را پرېږدي چې تر څو پورې د حفظ نه دی کړی او تر څو پورې د علم نه دی کړی، او پړکوالي باندې دا مور رالګي دا بچې مدرسې ته بیایي. زار شم د هغې مور نه چې د هغې بایزید بستامي رحمت الله علیه تربیت کړی دی، او زار شم د هغې پلار نه چې د خپل بچی تربیت وکړي. هغه ته وایي چې بچې ته زما په کار نه مدرسې ته لړې دکه مدرسه کې بدن نه راځې بنا. او کله چې بچې مدرسې ته د وکړو د هغه پلار ته به دا درخواست چې ته بچي ته ټلیفون مه کوه بې ځایه چې بچې نن کور کې دا چلو شو، نن کور کې دا واده دی، نن کور کې کویدن ده. دا بچې دی علم ته وقف کړی دی، دا بچې د حفظ ته وقف کړی دی، دی به د معاشرې په دغه څیزونو کې نه چلیله تر څو پورې چې د خدای دا لویې ډېرې خپلې سینې کې محفوظ کړي نه وي. بچو مونږ به دا ډېرې محفوظ کړو، دی کې به سخت راځي، دی کې به لوږې راځي، دی کې به تکالیف راځي، دی کې به د خلکو مونږ ته بدې ردې راځي. او بچو مونږ به صبر کو، مونږ به څه کو؟ مونږ به صبر کو. هغه بایزید بستامي رحمت الله علیه مدرسه کې وخت تیر کو، حفظ یې وکړو. وی چې استاد جی ما ته خپله مور را یاده شوې ده او ما له چوټي راکا. مور ورته څه وي؟ هغه مور دی کاري ته دا حکم کړی دی چې دی به نه راپرېږدی، د حفظ سره به په ده باندې علم کېدل ته، او دی چې کله تکمیل ته نه دی رسولی تر هغې پورې به دا بچې نه راځي. هغه استاد ورته وي چې ستا مور خو مونږ ته دا وصیت کړی دی بچې زه خو ستا له داسې چوټي نشم درکولی. هغه ورته وي استاد جي ته ما ته سبق راکه او ډېر سبق راته راکه، او دغه سبق به زه یاد کم د بیا ماله چوټي راکه. هغه بایزید بستامي رحمت الله علیه ته خپل استاز د هفتې سبق ورکړو، هغه په یو ورځ کې سبق یاد کړو. دا شان حافظه یې وه چې زه خو ځم او د مور ملاقات له ځم، یو 2 ورځې به زما چوټي راځي، به 3 ورځې به زما چوټي راځي، نو زما د قرآن سره به هغه تعلق ختمیږي، عارضي تعلق به زما ختمیږي. په دې چوټیانو کې کلي ته ځم او د کلي معاشره کې به ګرځم، نه هسې نه چې دغې هلته ځمه نو زما د قرآن نه خپل هغه تعلق ختمیږي. نو ته ما ته استاد جي 2 سبق راکه چې دغه هفتې هغه سبق دی کو د 2 هفتو سبق ته زه به یې ورځ ده کې یاد کړم. نو بایزید بستامي رحمت الله علیه هغه استاد به له د هفتې یا د 2 هفتو سبق ورکړو، هغه په 2 ورځو کې یاد کړو. بچو هغې مدرسو ته هغه نن چې بایزید بستامي رحمت الله علیه یادېږي، دا په ځای یادېږي هغې خپل ځان وقف کړی دی. بچو ما ورته وایو په مدرسه کې زه سخته تېروم، تاسو سخته تېره کړله بچو، تاسو تکلیف تېر کړی دی مدرسه کې، تا ته هر څیز میسر دی، تا ته ښه راحت دی، تا ته ښه سکون دی. مشران او اکابرو څومره سختي تېرې کړې د دین او د علم دپاره، ما او تا د علم دپاره کوم تکلیف تېر کو؟ هغه مشران او اکابرو سړی روټۍ خوړلې دي او کله به ورته روټۍ نه میلاوېدله. نن چې د هغه اکابرو نوم تالې نو څومره په عزت او احترام سره یې لیدې. ولې بچو هغې قربانۍ ورکړي دي، هغې غټې قربانۍ ورکړي دي. هغه بایزید بستامي رحمت الله علیه دی چې راځي نه کور ته راځي او مور ته دروازه ډکي، نو دندې نه مور اواز کی من دک الباب،
دیوتی قال انا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، زبایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مورې او استاد زوی ما 2-3 کاله پس راغلی، ما قرآن مې یاد کړی، ما ته دروازه کولو کا قرآن مې مورې یاد کړی دی، ما ته دروازه کولو کا. مور د دن ناواز کی یو هغه بایزید بستامی دی چې هغه ما خدای ته وقف کړل، هغه خو کور کې څه نشته. من هو بایزید بستامی؟ کم بایزید بستامی؟ هغه بایزید بستامی خو ما خدای ته ورکړل، زه خو تا نه پیژنم. هغه ورته سوی بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته سوی مور ستا زوی یم، او هغه چې په ډکوالي باندې دی به وتلی مو کاري ته او عالم ته د کېنول یم چې دی به قرآن زده کي، نه زه هغه یم، هغه بایزید بستامی رحمت الله علیه یم. هغه ورته وایي زه تا نه پیژنم بچو، هغه بایزید بستامی چې یادېږي نو بایزید بستامی رحمت الله علیه. په دې طالبانو کې هغه استعداد، هغه صلاحیت والا، هغه کردار والا بچو تاسو کې هغه طالبان شته. مصنفین در کې پیدا کېدی شي، محدثین در کې پیدا کېدی شي، مفسرین در کې پیدا کېدی شي، قرا در کې کلک کلک پیدا کېدی شي. تاسو بچو ښکلی استعداد وخت دی، تاسو بهر معاشرې ته مه ګورئ. ورشه ستاسو پښتنې واړه واړه بچي دي په ایسو باندې راوړېدلي دي، په چرسو راوړېدلي دي، مختلف قسمه هغې نشي کی ګانې او فلمونه ګوري. تاسو خو د خدای کلام ته ناست یئ، تاسو چې دې کلام ته ناست یئ تاسو به د دې ادب کوئ، تاسو به د مدرسې ادب کوئ، د استاذ به ادب کوئ، د کوم څیز سره چې د قرآن تعلق ته دغه ادب به کوئ، بې ادبي به نه کوئ. او کله چې تاسو بې ادبي وکړه بچو نو د خدای څپېړه ګوره ډېره سخته ده، چې خدای درته څپېړه درکړي د دې کلام نه به دې محرومه کړي. بیا به د هغه معاشرې هغه خلکو سره ګرځي چې کم شراب څکي، کم آیس کی، کم په چرسو باندې مبتلا دي بچو، بیا به د هغې خلکو سره ناسته پاسته کوئ. نه ناسته مو د هغې سره خوښه ده بچو، ګناه ډېرې د کلام د خدای د کلام سره زمونږ ناسته خوښه ده چې دلته کینو. نه مونږ به د ټولو ناول ځان کې بچو چې ځان موقف کړی دی چې کله د مشر اړر تاسو ته نی شوی، د استاد حکم تاسو ته نی شوی، د هغې نه بغیر به یو تاسو کور ته نه ځئ بچو. کله چې د استاد حکم ونه شو او تا د استاد د حکم نه بغیر بې ادبي وکړه ته لړلې، نه بچو قرآن کو دې یاد کړلی خو دغه قرآن ستا په کار نه راځي چې د مشر ادب در کې نشته او د مشر احترام په دا کې نشته. نه اول به د ټولو نه مخکې بچو ځان کې ادب احترام پیدا کوي او ځان هغه شان شاګردان جوړ کړئ بچو چې تاریخ ګورئ. امام شافعي رحمت الله علیه یو امامان دی، یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، بل امام شافعي رحمت الله علیه دی، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دی، بل امام مالک رحمت الله علیه دی. هغې کې یو امام شافعي رحمت الله علیه دی، دی راځي او د علم او د قرآن او د احادیثو دومره شوقین ځان به هغه شان شاګردان جوړوي. ته یو خبر شو چې پلانکي کلي ته یو استاد راغلی دی او هغه په دې څیز کې ډېر مهارت لري، هغه سره ډېر لوی علم دی او هغه په دې څیز کې هغه ته ډېر لوی مهارت دی. امام شافعي رحمت الله علیه ته پته ولګېده او هغه استاد پسې راځي، استاد یې ما ته سبق وښیه. استاد ورته څه وایي؟ وی طالب علم ما سره خو ټیم نشته، ما سره خو ټیم نشته. وی دا نیمه ګنټه 20 منټه دا خو ما د کلي محلې والا له ورکړله، دې ته زه ترجمه کوم، دې ته زه ترجمه کوم، ما ته خو ټیم نشته. هو دومره ټیم را سره دی چې زه په اس باندې راځم او په دې لاره باندې ما ته مطلب 10 منټه 20 منټه په دې باندې دغه لاره کې تېرېږي. نو که تا سره دغه ټیم وي او ته قرباني کولی شي په دغه ټیم کې علم او سبق زده کولی شي، راځئ ما زه ورته سبق ښیم. تاریخ لیکي امام شافعي رحمت الله علیه لاندې کتاب نیسلی دی او استاد یې بره ناست دی په اس په سورلی باندې. استاد ته وایي ته عبارت وایه، شاګرد اومې
عبارت پی استاد دا غی تشریح کی نو استاد بر پسورلی باندې او امام شافعی رحمت الله علیه وسره پیدل روان دی او بکو ما وتا سوداهن قربانی هم به دور قربانی ورکو مونږ کوي شو مونږ دا قربانی نشو کوو شو هغه مشران هغه ائمو هغې سختۍ تېرې کړي هغه امامانو سختۍ تېرې کړي ما ورته نن د کلام دپاره لږه درې څلور ورځې سخته نشو تېرولی او هغه تکلیف نشو تېرولی او څه تکلیف دی مونږ ته بچو تکلیف خو مونږ ته نشته ابن تیمیه رحمت الله علیه چې کله انګریزانو ونیسو او دې جیل تکو د ده په شاګردانو کې یو شاګردو چې زما استاد یې نیولی دی هغې جیل ته بولی دی او زم جیل ته ځمه لکه شاګرد په خپل استاد سره جیل ته لاړ شي دا اوسني شاګردان خو دا شانتې وي چې ښه ده چې د استاد نه خلاص شولو چې جیل کې یو له 20 ورځې ورکړي چې سبق نه چوټي موږ ته میلاو شي د 14مې صدۍ ته طالبان یو بچو اوس موږ خوشحالېږو چې استاد کو موږ سره واقعي د قرآن محبت او مینه پیدا شوله استاد کونی نه موږ به جاړو موږ به جړاګانې کو مشر نی موږ به جړا کو اوس خو دا اوسني شاګردان د دې زمانې اوس خو استاد هغه لخته نشي اوچتولی اوس خو ما ته ښکاري دا شاګردان استادان شوي دي شي عکس شوی دی او که دا لږه یو تیزه لخته یو شاګرد ته رافرېږدې ورکې وته نه پلار یې نیغ ولاړ دی تا دا بچې په لخته باندې ولې ووه بچو ایک ته د فتنو دور دی د موبایلو دور دی فیسبوک او په انټرنیټو باندې فحاشۍ او یانې روانې دي تاسو ښکلې مدرسه کې ناست یې او د الله کلام ته ناست یې نو تاسو شکریه ادا کړئ تاسو ناشکري مه کوئ بچو کله مو ناشکري وکړله نه الله به دې کلام نه تاسو محرومه کړي بچو بیا به وایي چې مونږ ته د سکون راشي او مونږ ته د راحت راشي هغه سکون او هغه راحت هغه چین به تاته نه بچو بیا د معاشرې یو لوی ګندګیر به ستانه بچو وځي بیا مونږ چې دلته ناست یو خپل نیتونه به سبا کو چې دا قرآن زده کوم څه دپاره چې خپله پې عمل وکړم لړ شم خپل کلي کې خلکو ته خیر خور کم ځان کې اخلاق نبوي پیدا کم ځان کې صحابو اخلاق پیدا کما کو به دا شانتې که نه بچو ځان کې به اخلاق نبوي پیدا کو د صحابو اخلاق په ځان کې پیدا کو ادب به زده کو احترام به زده کو یو بل کې بچو چې ناسته کو نو یو بل ته به هم تیزې خبرې نه کو یو بل ته به هم تیزې خبرې نه کو هغه ابن تیمیه رحمت الله علیه په جیل کې دی وی دا شاګرد راغی او دی د جیل مخې ته چغې وباسي وی تاڼهدار یې سیچور پسې راغی چې تا کوم یو لیونی دی دی خو دلته چغې وباسي دا څه وجه کیدی شي وی چې زما استاد تاسو نیول دی تاسو جیل ته کړی دی او ما هم دی جیل ته کې ما خپل استاد سره جیل ته کې هغه ورته دا ته څه کمه کلې هغه خو په جیل کې دی او جیل کې خو مټیانې نه ویشلې کېږي جیل کې خو سزاګانې ورکولې کېږي او په جیل کې خو په خپله مرضۍ باندې سړی وخت نشي تېرولی کور کې ستا ملاسته ناسته خوراک څښاک دا په خپلې مرضۍ دی بچو او هلته خو په جیل کې په خپله مرضۍ سره ته زندګي نشي تېرولی نو وي ته څنګه وایې چې ما جیل ته کې وي درېیمه ورځ ده څه وي درېیمه ورځ ده او ما نه د سبق قضا شوی دی ما نه څه قضا شوی دی سبق رانه قضا شوی دی خپل استاد سره جیل ته ځم خپل استاد سره جیل ته ځم چې ما ته سبق وښیي تاریخ بیا هم دا راغستی جي چې دغه شاګرد هغه یې سیچو تاڼهدار راواغست او جیل ته یې دننه کو او خپل استاد ته ناست ابن تیمیه رحمت الله علیه ته او دننه په جیل کې وي فبه قال حدثنا فلا فلا دا حدیث درس هغه په جیل کې دننه زده کي بچو ما وتا نه په جیل کې ناست یو
نه دا جیل دی، دا هر سیز سهولت ما و تا ته میسر دی بچو. د الله شکر ادا کړو، د الله شکر ادا کړو. او علم بس د کو من المهدی الى اللحاد، کم چې د دنیا کم د زندگی دی دغې زندګۍ محور مسایل به تاسو هم زده کوئ، بیا د لحد راتلو پورې به هغه مسایل هم زده کوئ چې مونږ دا علم په ځان کې راولو، په دې عمل وکړو، او تر هغه احکام به هم زده کې، او د زندګۍ احکام به هم زده کې. او دا به یوازې نه، دا به بل ته رسوی بچو، دا به بل ته رسو که نه، په دې به عمل کو که نه، ټول وایه عمل به پې کو که نه، انشاءالله په دې به عمل کو، ټولو ته به دا رسو بچو. او چې کله مشر یې حکم نه کړی، کله بچو مونږه کو د خپلې د طرفه مونږه یو بېادبي ځان کې راوستله، دا د استاد ځای دی یا شاته تاسو ته که نه بچو. کله چې استاد نی په دې ځای به بچو تاسو د خپل اندې ناسته هم نه کوئ، د استاد د ځای به تاسو ادب کوئ، د هغې به احترام ساتئ. زموږ استاد محترم لیکلي وي مونږ سره په 6مه درجه کې یو طالب علم و، ډېر ذهین مو او ذکي و. هغه شاګرد به چې کله استاد سبق وی نه ده به اعتراض کو، قیل او قال به پې کول چې استاد یې دلته خو نن دا سوال واردېږي، نن دا دی، د دې جواب خو دا دی. خپل استاد به یو قسم له بنده و دننه. یو ورځ استاد رانغی او دې د استاد ځای ته لړو، په هغه ځای باندې کېناستو چې د استاد خو 2 سرونه نه دي، یو سر دی. وی چې د استاد خو 2 سرونه نه دي، یو سر دی. وی چې ما ته راکې کتاب یې ورته مخکې کو، او په هغې کې سوالونه شروع کړو، قیل او قال، دا اعتراض دی، د هغې دا جواب دی، دا اعتراض دی، د هغې دا جواب دی. وی د استاد نه زیات هغه درس لوی مونږ ته وکړو، خو د استاد د ځای څه وکړه، بېادبي وکړه بچو. دا د استاد ځای دی که نه، د استاد د ځای بېادبي وکړه او د استاد په ځای باندې کېناستو، او بغیر حکمه بغیر اجازت هلته کېناستو. وی هغه طالب علم په 6مه درجه کې وی هغه څه شو، هغه محروم شو، د علم نه مونږ ونه لیدو. ا دې استاد محترم به مونږ وی چې ده ته به شاهد وی، وی دې هلک ته به مونږ شاهد وی، په خپل یې دا لیکلي وی چې مونږ چې کې مړۍ ته تلو، یو ختم د غلط تللو چې دې مونږ وکتو، نوې نوې پرتوک شته، او یې کمیس شلېدلی اچولی دی، او ببر سره را روان دی، څخه ویښتې نیسلي دي. ما دې موټر والا ته چې دا موټر ودروه، دا خو زمونږ ملګری دی، 6مه درجه کې مونږ سره. وی ما ته وی چې استاد جي دا خو لیونی دی، ته لیوني ته اوس موټر ودرای. وی هغه ته زه لړم، ما ورته چې ته شاهد نه؟ وی چې زه خو شاهد یم. وی چې وږی یم، ما له روټۍ پکار ده. څه ورته وی وږی یم، ما له روټۍ پکار ده. وی مونږ هوټل ته بوتو، او په هوټل کې مختلف قسمه ترکاریانې مو کېښودې، شوروا چې کوم د پخلي کوم څیزونه مې هوټل والا ته چې مونږ راوړی. هغه هوټل والا راته وایي چې ستا چې دا خو لیونی دی، ټوله شپه ټوله ورځ په دې بازار کې دلته ګرځي، تا مونږ پسې لیونی دلته راوست. یو نوڼۍ واغسته او چغې کړه، او دا ټول لوښي دا شانتې په لاس باندې ووالل، د سیل مې وی دی ووالل، او یې چغې کړه. وی هغه کومه شوروا کوم دغه چې هغه زموږ په دې سپینو جامو باندې هغه توی شوله. ما ته هغه هوټل والا چغې کړې چې استاد جي ته مونږ پسې لیوني راولې، ته مونږ پسې هغه بدماشانه لیوني دلته راولې، خو ټول ورځ په دې بازار کې ګرځي. چې کله بچو په ځان کې ادب مونږ رانوستو، کله د استاد په کومه پټۍ باندې مونږ سبق وایو، دغې ادب او احترام مونږ په ځان کې رانوستو، بچو بیا به د علم نه محرومیږو، د قرآن نه به محرومیږو. او تاسو به په دې طالبګرۍ کې به دعا کوئ چې خدایه مونږ ته په دې قرآن باندې استقامت را نصیب کړي، خدای په دین اسلام مونږ ته استقامت را نصیب کړي. او په طالبګرۍ کې به دا دعا غواړئ چې خدای معاشره کې رانه خیر خور کړي او شر رانه مخوروئ. نو کو به دا شند انشاءالله که نه. الله تعالی دې مونږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.